بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو بل قسم په دې کې چې کوم دی نو توابعو کې هغه د موصوف صفت دی، یعنې دا صفت چې دی نو دا د توابعو نه راځي. نو دا موصوف صفت به چې کوم دی نو په څلورو اعتبارو سره دا به یو شان وي. دا صفت نه دی، دا به په مرفوع منصوب مجرور کې هم د موصوف په شان دي، یعنی دا تابع دی د موصوف. او لکه رجلون دلته چې کوم دی نو مرفوع دی، نو صالحون ورپسې مرفوع دی. او دا به په مذکر او مؤنث کې هم چې کوم دی نو د خپل موصوف دا به تابع وي دا صفت. لکه رجل دلته چې کوم دی نو مذکر دی، نو صالح ورپسې مذکر دی. کو دلته مؤنث و نو دلته به مؤنث و. او دریم چې کوم دی نو په معرفه نکره کې به هم دا چې کوم دی نو د یو بل سیه دا به تابع، یعنی دا صفت به د موصوف تابع وي. نو دلته کې دا رجلون چې کوم دی نو نکره دی، نو صالحون ورپسې سره هغه نکره راغی. کو چېرې دلته کې رجلون په دې باندې الف لام وي، نو په دې به صالح باندې بیا موږ الف لام راوړلې، بیا به دواړه معرفه ویلې، یا به دواړه معرفه وایو یا به دواړه نکره وایو. او څلورم چې کوم دی نو واحد تثنیه جمع کې، نو رجل چې کوم دی نو دلته کې سره واحد دی، نو صالح ورپسې واحد راغلی دی. کو چېرې دلته کې رجلان وي نو دلته به صالحان وي. بیا کو موصوف تثنیه وي نو صفت به ورپسې تثنیه راتو، او کو موصوف جمع وي نو صفت به چې کوم دی نو ورپسې بیا د جمع راتو به. نو دا موصوف دا صفت چې کوم دی نو دی به د خپل موصوف په دې څلورو څیزونو کې کوم دی نو سیه دی به د دې تابع وي. نو دا د توابعو بل قسم دی چې دی د کوم دی نو څه وي صفت وي، چې دا مرفوع منصوب مجرور کې یو شان دی وي، مذکر او مؤنث کې به یو شان دی وي، معرفه او نکره کې به یو شان دی، واحد تثنیه جمع کې به دا به کوم دی نو یو شان دی وي.